أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدقت يا رب العالمين. غزوه تبوک خبره شروع او دی آیاتونو کې اوس الله رب العزت فرمای هر غزوی لا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر جنگ لا هر جهاد لا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی نو دغه کاروایی دغه خبره دا به پټه ساتله حتی تر دې چې دا فتح د مکې چې و دغه خبرم رسول الله صلی الله علیه وسلم پټه ساتله دا به راز ساته او راز له چې دی خصوصي اهمیت حاصلې په جنگي امورو کې بیا چې چا د مطالعې شوقین نو هغه دی مولانا عبدالباقي صاحب هغه کتابونه کتاب دی وګورئ هغه په ځان لیکي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک دپاره ډایرک په ډایرک ښکاره اعلان وکړ ځکه چې یو جهاد لرې ځای ته و تګ لرې ځای ته تللو او بله خبره دا وه چې د مشقت نه ډک سفر چې مسلمانان والله ښه تیاري وکړي په تیاري سره لاړ شي نو الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته صفا اعلان وکړ نفیر عام نو الله رب العزت وایي انفروا وځئ خفافا وثقالا په حالت د سپکوالي کې او په حالت د بوج کې که چېرته تاسو درانه په دغه حالت کې موځئ او که چېرته تاسو په سپک حالت کې په دغه کې موځئ اوس د دې نه څه مراد دی امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې وځئ خفافا که تاسو سره چېرته لږ سامان وي نو وموځئ لکه بدر ته ګوره وثقالا او بیا دې نورو ته ګوره که چېرته تاسو سره ډېر سامان وي ډېر تیاري بیا موځئ جهاد ته یا عام مفسرین ترجمه کوي وی انفروا خفافا وثقالا وځئ تاسو که غریبانان یې او که مالداران یې که غنیان یې او که فقرا یې په دواړو حالت کې جهاد ته وځئ بیا فرمایي انفروا خفافا وثقالا وځئ تاسو که چېرته تاسو تندرسته او تاسو بیماران یې په دواړو حالت کې خو چې داسې بیماري نه وي چې تاسو د جهاد سفر له پکې نشئ که اوس داسې بیماري هغه بیا وروستو ته الله مستثنا کړې ده هر روانه خبره نو الله رب العزت وایي وځئ په هر حالت کې او یو جهاد فرض عین یو فرض کفایه وي چې کله فرض کفایه وي نو بیا په هر بنده باندې جهاد لازمي نه وي د یو قوم نه د یو قبیلې نه یو څو کسان لړ د نورو غاړه خلاصه شوه او چې کله جهاد فرض عین شي نو بیا څنګه چې مونځ دی جهاد د مونځ دی روژه ده حج دی دکه شان جهاد دی بیا به دغه هر بنده کوي په هر یو باندې لازم دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صاحب راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاس راوګد کوي زه در سره بیعت کوم کوئی په کومو خبرو باندې بیعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل په دې خبره باندې چې الله رب العزت واحد لا شریک ذات دی او زه د الله بنده او پیغمبر یم او د مونځ قایمېدو خیال به ساتي مونځ به قایمې روژه به ورکې روژه به نیسي زکات به ورکې حج به کې او جهاد فی سبیل الله به کې نو دې ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زما په مال کې ډېر وسعت نشته مال لا سره شته خو ډېر نه دی نو دا صدقه پکې نشم ورکولی او دا جهاد زما په زړه کې یره ډېره راځي
نو جهاد نشم کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زر لاس رو تختو وی څنګه با جنت ته داخل شي. د حدیث مفهوم بیانو څنګه به جنت ته داخل شي چې صدقه نه ورکوي او جهاد نه کوي. نو د دې وجې چې کله فرض عین شي بیا په هر باندې نن سبا چون کې د بعضو سیزونو دپاره د ټریننګ وغیره ضرورت وي او هغه زمونږ نور اشخاص پوره کوي، نور خلک یې پوره کوي، خو بیا هم جهاد چې دی دا په تنها باندې تړلی نه دی. دا په تنها دا به د هر مسلمان باندې فریضه ده چې کله راشي نو بیا چاته به علاقایي ذمهواري ورکولی شي، چاته به چې دی مثال په طور به خلکو پسې روټۍ وررسوي، څوک به څه کولی شي، څوک به څه کولی شي، دا ټولې بیا د جهاد شامل دي. الله رب العزت وی اوزه په هر حالت کې که چېرته تاسو د سپکوالي په حالت کې، د سپکوالي نه مراد دا که چېرته تاسو سرساز او سامان لږ وي او تاسو په داسې حالت کې اوزئ د دروندوالي په حالت کې که چېرته تاسو سرساز او سامان ډېر وي، یا تاسو اوزئ په داسې حالت کې که چېرته تاسو روغ رمټ یې نو سړي دا بدن ټیټ وي، چست او چالاک وي، بیا یې بدن دروند نه وي. او په داسې حالت کې چې تاسو دا بدن در باندې دروند وي، بیماران یې او د جهاد میدان ته تللی شئ، جهاد کولی شئ، نو بیا موزئ. وجاهدو جهادو کې باموالکم وانفسکم، په ځانونو سره او په مالونو سره. په مالونو سره جهاد بالمال مقدم کړ، وړاندې پکې ورته ما خبره کړې وه، او په ځانونو سره په دواړو سره جهاد وکړي. نو که سړی دواړه کولی شي دواړه به کوي، که دواړه نه شي کولی بیا چې باقي کم یو کولی شي هغه به کوي. فی سبیل الله، په لار د الله تعالی کې، ذالکم خیر لکم، دا غوره دي ستاسو دپاره. په دغه موقع باندې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د تبوک دپاره 4,000 دیناره یا دراهم دا هغه راوړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په چنده کې پیش کړ. نو منافقین هو که نه ویې د نوم دپاره یې کار وکړو، که نه راشه دته وایي چې خلک راته ښه سړی وي، د څه دپاره چې خلک راته ښه وي، د دې دپاره یې صدقه وکړه 4,000 دیناره یا درهم او دا یې ورکړه. دا یې خو د دې دپاره وکړه. الله رب العزت وایي نه، په هر حالت کې کدي پروپیګنډو ته مه ګوره. ذالکم خیر لکم، دا غوره دي ستاسو دپاره، ان کنتم تعلمون، که چېرې تاسو که چېرته تاسو پوهېږئ. او بیا په بل جانب باندې ابو حیثمه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي و، ډېر زیات غریب و، د غربت حالت و د هغه، او د هغه وس نه کې د هغه ټوله شپه چې دی کار وکړو، او د ساري د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغی. په اختلاف روایتین دواړه راغلي دي چې سار ټیم کې راغی یا وروستو راغی، خو ما چې دې ټیم کې کم کتلي نو د ساري ټیم کې راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سوا کجورې پیش. دې خپلې پیمانې دي، بیا پیمانې دي، خو مثال دلته زه در کوم په مثال په طور نو سوا وغیره دا د عربو خپلې پیمانې دي. که څوک یې لیدل غواړي نو بیا که څوک چا مرکز ته لاړ هغې سره بیا نږدې زموږ یو لوی بزرګ عالم دی مفتی حسن صاحب دامت برکاتهم العالیه، لوی انسان دی، پیرم دی، مفتیم دی او د ختم نبوت امیرم دی او بلا د لاهور لوی انسان. هغه سره بیا دغه پیمانې موجودې دي، د مدینې منورې څه بوټي ځان سره ساتلي بدن. نو دا مثال دله در کوم یو کیلو نن سبا لګواله، دا زموږ د معاشرې مطابق مثال در کوم. یو کیلو کجوري ولا هغه د ساري رول نو هغه پسې خندا کړی دته ورشه 1000 میل سفر دی، 1000 میل د مدینې منورې نه، او د اسوا کجوري به مثال یو کیلو کجوري به پکې لاسه کارو کې دا پکې نه وي، سار په باندې نه وي ټاپا وي، دا پکې نه وي خبره. یا سړی نه پاسې ده که نه پوډري ټول عمر چېرته مانځله نو را پاسې لکه دنګ د مسلمانانو په شان د نن سبا خو ټول نصارې مونځ دي. نو دې چېرته غریب وي پاسېدلي نو چې سارې چېرته را پاسېدلي نو مولي صاحب بانګ وي یا مؤذن بانګ وي نو هغه پکې وي چې الصلات خیر من النوم، وایي وروسته امام له راغی چې نن خو مې اثر په بانګ کې نه وي ټپه اورېدم، هغه غریب چېرته بانګ نه اورېدلی اثر. نو خبره داسې ده ورته وایي چې دا یو کیلو کجوري به پکې لاسه کار وکړي، نو خو هغه په باره کې دا وي او د ده په باره کې دا وي. الله رب العزت وایي چې څومره درنه کیدی شي څوک به یو قدم اغوښتی شي، چې کله د انسان په جان مال سره هم جهاد نشي کولی نو بیا وروستو به راشي
الله رب العزت وایي چې ښې خبرې خو کولی شي که نه ښې خبرې خو کولی شي د فوجیانو چې د جهاد والا زړونه وساته هغوی ته ووایه چې دا هغوی له ترغیب ورکړه هغوی مضبوط کړه په دغه کار باندې لو کان عرضا اوس دې کې بعضې خلک داسې منافقانو هغه پاتې شو د جهاد نه بانې یې کولې نو مختلفې بانې ځان له جوړې کړې هغه به بیا راشي بل الله سبق کې انشاءالله الله رب العزت وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی که چرته هغې هم بعضو داسې خبرې کړې وو الله هم فرمایي که چرته وی دا سفر چې دی دا نږدې وي او مال وي او دا سفر نږدې وي درمیانه سفر وي یا نږدې سفر وي لو کان عرضا قریبا که چرته دا مال وي نږدې و سفرا او سفر قاصدا درمیانه یا بعضو مفسرین دې په نږدې سره هم تعبیر کړی نږدې لتبعوک نو خامخا به دا منافقان تا پسې شاته تلي یا خامخا به ستا تابعداري کړې وه ولکن بعدت لیکن لرې شو علیهم په دې باندې الشقه دغه سفر دا سفر پې لرې شو نو د دې وجې دي رانلو او وسیحلفون بالله زر دي چې دي به قسمونه وکړي د الله په ذات باندې لو استطعنا خبره به څه کوي وایي که چېرته زموږ طاقت وي نو لخرجنا معکم موږ به هم تاسو سره جهاد ته وتو جهاد به موږ هم کړی وي خو که زموږ طاقت وي بیا مختلفې د هیلې بهانې وي مختلفې خربې یې جوړې کړې وي هغې بیا ویلي دي هغه به راشي یهلکون انفسهم دي هلاکوي خپلو ځانون لره په څه سره د دروغو په قسمونو سره او قسم کې وړاندې خبره تېره شوې وه ما تاسو ته ووایي چې یو انسان رښتونی او په رښتیا هم قسم خوري دې سره د ده عزت د ده دقت دا ختمیږي او دا دروغجن د ټولو نه لویه نښه دا ده چې دوی به په هره خبره قسم خوري او د آخرې زمانې نښه دی هلاکوي خپلو ځانونو لره په قسمونو سره د دروغو قسمونه به درته خوري او الله رب العزت پوهه دی چې یقینا دی دروغجن دي نو خبره دا ده الله رب العزت اوس دا خبره چې دی دا بهانې جوړې کړې مختلفې نو دا د جنګ نه وړاندې جوړې کړې او وروستو نو مفسرینو بعضې څه وړاندې لیکلي څه وروستو نو تطبیق پکې داسې کیدی شي چې بعضې خلک راغلي وو هغوی د جنګ نه وړاندې بانې جوړې کړې وې د جنګ نه وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بانې وکړې چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر زیات په خپل امت باندې رحمت للعالمین ډېر زیات رحمت کوونکي شفقت کوونکي دی به ورته ووایي چې جی مور راته بیماره پراته ده جی دا چل دی بل څوک په کور کې نشته صرف زه یم دا کیسې میسې به وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تا ته اجازت دی بل به راغی نو د جنګ نه وړاندې هم چا دا خبرې جوړې کړې وې او څوک بیا د جنګ نه وروسته خو بیا عامه خبره د منافقینو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بلا قسمونه خوړلي بلا قسمونه ورته خوړلي بیا او درې صحابه پکې داسې وو چې هغه د بعضې خبرو د وجې هغې وروستو شوي د هغې خبره به هم راشي هغه سوچه مسلمانان هغه پاتې شوي لو کان عرضا که چرته وي دغه سامان قریبا نږدې دغه مال نږدې و سفرا او سفر قاصدا درمیانه لتبعوک همها به دې تابعداري کړې وې ستا ولکن بعدت لیکن لرې شوي دي علیهم په دوی باندې الشقه دغه سفر وسیحلفون زر دي چې دي به قسمونه خوري بالله په ذات د الله تعالی باندې لو استطعنا که چېرته زموږ طاقت وي لخرجنا نو دا دي مخکې ما باندې معنې کړی تېرې شوي لخرجنا نو موږ به وتلي وي معکم سره د ستاسو یهلکون انفسهم دي هلاکوي خپلو ځانونو لره په دروغو قسمونو خوړلو سره والله یقینا الله رب العزت یعلم پوهه دی انهم چې یقینا دوی لکاذبون دروغجن دي دروغجن دي الله رب العزت پوهه دی او په دغه جنگ په دوران کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لرې نه ګرد و غبار ولیدو دوړه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر وړاندې تلو سفر یې کړو او شاته چې دې دوړه راته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی ابو هیثمه را روان دی چې وی خواله راغی نو همدکه صحابي و دا غریب چې کوم صحابي وروستو پاتې شوی و مزدورکاره دې دکه شانې کې یوازې را روان و څه ورسره و نه
او په دغه حالت کې رای په مخ باندې دوړې الوتې او دوړې یو موقع باندې الوتې او یو صحابي را روان رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی ابو ذر دی سی فرمایل وی ابو ذر دی په دنیا کې مې یوازې دی او په آخرت کې به مې یوازې د حدیث مفهوم دی نو بیا بل حدیث کې دې ته اشاره شوې دی به چېرته واقعه راشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې په موږ کې داسې یو بنده دی چې هغه به د دنیا نه په داسې حالت کې ځي چې هغه به هغه سر به هېڅوک هم دی یوازې والي حالت کې به ځي د کام قبیلې سره به نه وي نږدې خوا کې به نه بیا په صحرا کې دی وفات شوی دا د ځان له یو مسلک و ډېرې سختې پې تېرې شوي نو چې هغه راغی ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه په لاره ورته اوښ چې دی دا د هغه یا زخمي شوي یا چې هر څومره اوښ یې په ځای باندې پرېږدو خپل سامان یې په ملا باندې راړولو او په دغه حالت کې راته او دمې پکې نه وه کړي بیخي تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسېد نو داسې هم راغلي کسان وو چې څوک پاتې نو 3 صحابه و هغوی خو په لم لیټ کې پاتې شوي او دا نورو د دروغو قسمونه خوا نو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا منافقان رال د دروغو بانې به یې جوړې کړو دا 3 چې کوم صحابه پاتې وو دوی ورته صفا خبره وکړه دوی ورته دروغ ونه وي اوس د منافقانو به د ځان نه کیسې جوړولې د ځان نه به یې دروغ جوړ کړل او وی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وړاندې کړه هغه به ورته زه ستا عذر قبول دي الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغې اگر که دا خبره بده نه وه ډېره خو الله ته ناخوښه وه چې ته ولې داسې ډایرکټ دې له اجازت ورکړې ته ولې ډایرکټ اجازت ورکړې لږ به دې پرېښې وي تا ته به خپله پته لګېدلې وه چې دې کې ښه دروغجن کم دی او ښه رښتونې کم دی فرق به یې درته معلوم شوی وي ډایرکټ اجازت ولې ورکړو الله فرمایي عفا الله عنک اسې خو معنه داسې ده عفا الله عنک معافي دې وکړي الله رب العزت تا ته وې عفا الله عنک معافي وکړه الله رب العزت تا ته لما په سبب د هغې اذنت لهم چې تاسو ولې اجازت ورکړه تا ولې اجازت ورکړه دي ته حتی تر دې پورې یتبین لکه چې ښه واضح شوي تا ته الذین هغه کسان صدقو چې رښتونې دي وتعلم الکاذبین او ښه پوه شوي ته په دروغجنو باندې او تا ته ښه معلوم شوي دروغجن بیا به دې پرېښې وي لا یستأذنک الذین اوس الله رب العزت فرمایي چې ستا نه اجازت نه غواړي چې کوم مسلمانان دي د څه خبرې ستا نه اجازت غواړي د دې چې ته به جهاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او دوی به کور بېغمه ناست وي نه دي ستا نه اجازت نه غواړي ستا نه دي اجازت نه غواړي دا کوم چې ستا نه اجازت غواړي د دروغو بانې جوړوي نو دا منافقان دي په اصل لا بیا الله رب العزت رستو حکم را لېږلی جنگ خیبر ته دې وجې دي نه دي پرېښودی شوي لا یستأذنک الذین اجازت نه طلب کوي ستا نه هغه کسان یؤمنون چې ایمان یې راوړی دی بالله په الله باندې والیوم الآخر او په ورځ د آخر باندې ان یجاهدو چې جهاد وکړي باموالهم په مالونو سره وانفسهم او په ځانونو سره والله یقینا الله رب العزت علیم پوه دی بالمتقین په نیکانو باندې الله دې موږ